ए اسیه بیبي دا د فرعون خزوا فرعون سوکو د خدای داوی کړي وا زما محترمو د خلکو بچي د پلار او مور مخې ته به د سترګو وړاندې به د تنې نه ورله سر جدا کو د سر به ورله داسې وغورځولو تنه به ورله داسې وغورځوله داسې ظالم پورا دنیا سلور حصے کا یو حصت نه اخوا کا پدری فیصد دنیا باندې د فرعون باچاهتو زما محترمو دومره خطرناک انسان دا د یو زنانه خاوند وي او د زنانه په زړه کې د الله محبت دی او خاوند دې سوی انا ربکم الاعلى نعوذ بالله زه د ټولو خدایانو نه غټ خدایم اے اسی ما خدای ومنه د اسی ایمان ته ګوري د یو زنانه یو تور سری ایمان ګوره نوجوانا کورونه کې زنانه ووري یو زنانه ذاته د الله په مینه کې د الله په عشق کې د الله په محبت کې څومره قرباني ته تیاریږي فرعون ورته وایي ما خدای ومنه ما د خدای دعوه کړې ده اسی بیبي ورته سوی ته زمونږ غونته کې یو عام انسان ما خو ایمان د حضرت موسی علیه السلام په پروردګار باندې راوړی دی خدای خو هغه دی کم چې د موسی علیه السلام پروردګار دی ته خدای نه ته زمونږ غونته کې یو عام انسان وورا عشق بازی وہ لڑے جو عشق و راضی کر سکے تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کر سکے اس گورا اخو فرعون کنا اخو اگر لوی تکبر اگر درندگی اگر ظلمت اگر تیرا دننه خو پرتوا اکثر دا غټایټ چې کله الله والا او سر په مقابله کې راشي کله مسجد امام کله عالم اوچت اوچت لګي اوچت خیال کوي دوا گناهونه زما محترم و سزا په دنیا کې الله وی زب ورکوم اولنۍ گناه د مور او پلار نافرمانی کا چا وکړه عبرت به په دنیا کې جوړوم دویمه گناه هغه ظلم کول دي یو به د مور او پلار نافرمانی نه کې بل به ظلم نه کې کدی وکړه الله وی سزا به درته په دنیا کې درکوم نو فرعون چې کله دا خبره واوریدا وته وی اسی د ځان دشمنه ما جوړېږه ای وی دا فرعون په دې اسی بیبي باندې عاشق و دی ډیره خوښه وه او دا محل ډیر په مینه باندې اسی بیبي له جوړ کړی دا درته کیسې قطارې نه بیانوم قرآن درته بیانوم قرآن راخستی ذکر کړي زما محترمو فرعون په منډه باندې لاړو دربار کې حاضر شو چې دربار کې حاضر شو حکم یې وکړو وایي اسیه بیبي زما کور والا دی د یو مجرمي په حیثیت باندې په دربار کې حاضر شي زما محترمو د بادشاہ ښځه ده ملکه ده نوکران چاکران سترګې ښکته به کار کولو په اشاره باندې او د الله په عشق کې د الله په محبت کې هغه ملکه مجرمې په حیثیت سره د فرعون په دربار کې پیش شوه وورئ مینه ته اوس ګوره قربانۍ ته ګوره اسیه بیبي ته وایي اوس هم در سره موقع شته د خپلې خبرې نه واوړه او د ځان دشمنه مه جوړېږه ما خپل خدای ومنه او ته بیا وایي زه تا خدای نه منم فرعونه ته چې څه کولی شي وکړه یو قدم رسته کېدو والا نه یم ادر ستمگر هنر آزما تو تیر آزما هم جگر آزمائے فرعون حکم وکړو الټې راز وړنده کوي زما محترمو زنانه ذات د الله په عشق کې الټې راز وړنده که داسې وی دا سر ورله هغه محل ته کوي کم محل چې ما په مینه باندې دی اصیله جوړ کړی خو د ځان دشمنه جوړه شوه زما نه مني او د موسی علیه السلام مني الټې راز وړنده کړه او سر ورله هغه محل ته کړی دی بې حکم وکړو وی اوړي که نه اوړي د دې خپلې خبرې نه رسته کېږي که نه او نه ما د موسی علیه السلام پروردګار باندې ایمان راوړی ای فرعونه یو قدم رسته کېدو والا نه یم ته چې څه کولی شي وکړه زما محترمو په ژوندانۍ ترې نه سرمن وایستله په الله یقین وکړئ یو چیلۍ نه په ژوندانه سرمن وباسه څومره کرکي به وایي او یو زنانه ذات د الله په عشق کې سرمنې ترې نه ویسته او قدرت شان ته ګوره ژوندی وه بې حکم وکړو وایي مالګه او مرچکي راوړئ مالګه او مرچکي په هغه نازک بدن یې ورله ودرولو داسې وریتېدله زما محترم دا خپل سر داسې اسمان ته راوچت کو چغه وایي یا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین یا الله ته خو د عرش نه د فرش تماشه کې ستا په مینه کې ستا په عشق کې ستا په محبت کې ما د دنیا محل قربان کو یا الله د دې په بدله کې ماله په جنت کې محل را دغه دعا یې وکړه او بیا وایي یا الله د دې فرعونانو د دې ظلم نه ماته نجات راکړه بس یو کرکې والا انا لله و انا الیه راجعون
اسی بی بی بدن نا ساوتلا الله په اسمانونو کې فرشتو ته اعلان کوي اے زما فرشتو کتا یو زنانه ذات اسی بی بی زما په مینه کې څومره غټه قرباني ورکړه دو دعاګانې وکړي واوري دو دعاګانې وکړي یو دعا یې دا وکړه چې الله د دې فرعون د دې ظلم نه ماته نجات راکا دویمه دعا یې وکړه چې الله د دې دنیا د محل په بدله کې مالا په جنت کې محل راکا اے سبحان الله به اوچته آواز سره وای الله جل جلاله فرشتو ته فرمای وای اسی دعا نیمګړې وکړه اسی دعا نیمګړې وکړه وای دا زنانه ذات ته دا زنانه ذات ته ما نه په جنت کې محل وغوښتو ما ورله په جنت کې محل ورکو د فرعون د ظلم نه نجات وغوښتو ما ورله نجات ورکو لیکن دعای نیمګړې غوښتې ده درېمه دعا پکار وه یا الله کومه دعا پکار ده وایي درېمه دعا مې ورله دا قبوله کړه زما په عشق کې زما په مینه کې زما په محبت کې د دنیا خاوند دې قربان کو د قیامت په ورځ به د اسی بی بی نکاح د محمد رسول الله سره کې زما محترمو د خپل رب سره عشق وکړو مینه وکړو محبت وکړو کو به انشاءالله د مال قرباني راځي مال به پیش کوو انشاءالله اولاد قرباني راځي اولاد به پیش کوو انشاءالله د ځان قرباني راځي ځانونه به پیش کوو انشاءالله اوس بم پته لګي غټه مطالبه درنه نکوم سیروزی د پاره نقد کم ملګری تیار دي په خپل زینو باندې ودرېږي الله په عشق کې د الله په مینه کې د الله په محبت کې الله د عرش نه د فرش تماشا کوي ختم شو په خپل زینو باندې ودرېږي ان شاء الله بعد کې به بیا امیر صاحب تاسو سره مذاکره کوي صرف ودرېږي تاسو دا جذبه ز ګورم مینه ګورم محبت ګورم چې د الله په عشق کې موږ درې ورځو د پاره تیار یو که تیار نه جی ماشاءالله جی دوا درې څلور جمعتونه د دې ځای نه ویستلی شي انشاءالله په پوره دنیا کې به الله امن راولي د دین هواګانې به پوره دنیا کې الله وچلی ټول تیار یو انشاءالله کینئ الله دې دغه ولاړه